نسواره سین ایدن ضربه سین الون نسواره کاف د دې نه مخکې تا ته بیان وکړو د صحیحو د الحمدلله د محموزو د معتلو او د لفیفو چې دا د کمو کمو بابونو نه مستعملیږي د هغې امثله ما تاسو ته ووي اوس ذکر کوي مرکبات د مرکباتو معنا دا ده چې یو لفظ کې به حمزه هم راغلي حرف علت به هم راغلي حمزه به پکې هم راغلي او تضعیف به پکې هم چې کوم دی نو راغلي نو د هغې امثله درته ذکر کوي اولنی ټکی په مرکباتو کې دی اوبن فعلون وزن دی دې ته فکر وکړه په ځای د فا کلمې حمزه ده او په ځای د عین کلمې واو دی او با په ځای د لام کلمې دا صحیح دی نو اوبن څه ته جوړ شو فعلون وزن دی محموز الفا هم دی او اجوف واوی چې کوم دی نو هم دی دا په نسواره او سمعه قیاس دی همدغه لفظ چې دا کوم ته دلته کې مثال کې ذکر کړی دی آب یعوبو نسواره باندې اوابا یعوبو او دا آب یعوبو چې کله اعلال پکې وشي نو بیا د قال یقولو په شانتې دی اوبن قولن په وزن آئب آئب ته نه راغی آوب دی نو د قائل په شانتې آئب ته نه راغی او دارنګې چې کوم دی نو په سمعه باندې قیاس دی لکه آدا یا آدو اصل کې اویدا یا ودو دی په معنا د کږېدلو باندې یو څیز نیغ وي کوږ شي بل ټکی ذکر کوي ایدن ایدن دا محموز الفا او اجوف یایی دي دا هم مرکب شو ایدن ایدن قوت او طاقت ته ویلی کېږي اید لاس ته ویلی کېږي دا لاس عام طور سړی استعمالی دا قوت د خپل بدن چې استعمالی نو په لاس باندې استعمالی نو په دې وجه او دا اید دا په معنا د نعمت باندې هم چې راځي دا لاس د انسان دپاره یو ډېر لوی نعمت هم دی نو دا ضربه باندې او سمعه باندې قیاس دی په ضربه چې قیاس دی همدغه مثال دی آده یعیدو ضربه باندې آده ایده یعیدو د باع یبیعو په شان دی او سمعه باندې چې قیاس دی نو آسه یآسو ایسه یأیسو ایسه یأیسو ایسن ناامیدۍ ته وایي دا بیا قلب مکانی پکې راغلی ده یأسن یؤسن دا ترنه مستعمل شوی یاس الون دا محموز الفا او ناقص واوی دی په ځای د فی کلمې حمزه راغلی ده او په ځای د عین کلمې لام راغلی دی او په ځای د لام کلمې واو راغلی دی نسواره او کرومه باندې قیاس دی الا یعلو ناقص واوی دی الا یعلو الون الون چې کوم دی نو هغه رشتې ته ویلی کېږي قرب او نزدېکت ته ویلی کېږي او که کرومه باندې چې قیاس دی لکه اموه یأموو اموه یأموو اموتن اموتن یو زنانه وینځه جوړول یعنی وینځه اغستل یا د یو زنانه نه وینځه جوړول د هرې زنانه نه څوک وینځه نه جوړوي مطلب یې دا ده چې وینځه په بازار کې اغستل دا بل مثال دی ادیون ادیون راغلی دی ضربه او سمعه باندې قیاس دی دا محموز الفا او ناقص یایی دي په معنا د منجمد کېدلو باندې لکه اوبه هغه یخې کې نو هغې نه واوره جوړه شي منجمده شي مثلا په فرج کې کې داسې مثال به وایو ضربه باندې ادا یأدي ضربه یضربو باندې قیاس دی ادیون او ادیون دواړه ته مصادر راغلي دي او سمعه باندې قیاس دی لکه اریه یأرا
اریا یأرا ارین ارین ویلی کیږي په دې زړه کې حسد او کینه راتلل کینه بغض حسد دشمنی په زړه کې چاته نو یو ښکاره دشمنی ده سړي ته کنځلې کې خیال کې راله او یو په دې زړه کې د هغه سره د بد کولو یعنی حسد ورسره کې کینه ورسره کې بغض ورسره کې پوه شوې وعدن دا مثال واوی او محموز العین او لام کلمه صحیح ده وعدن ضربه باندې باب قیاس ده او سمعه باندې په ضربه چې قیاس ده لکه وعده یوعدو د اعلان نه مخکې وعده یعدو ویلی کېږي وعدن تېنه مصدر راغلی دی واعد اسم فاعل او موعود دا ته اسم مفعول راغلی دی قرآن شریف کې دی ویلی دا به پکې در راشي واذا الموعودة سئلت واذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت خیال کې مراله مکه مکرمه کې دغه د ماشومانو مقبره اوس هم شته ښه هغې نه قلا راچاپېره کړې ده او د جنګلې یو دروازې پې لګولې ده کله چې د کعبې مبارکې نه د باب ملک فهد د ګیټ نه دې خوا نمبر 71 72 73 نمبر ګیټ دی په دغې ګیټونو باندې چې کوم دی نو راوځي که نه او مخامخ د سیلار شي او سړک کراس کې نو دې طرف ته یو هوټل دی انټر کانټیننټل هوټل هغې ته فندق التوحید وایي فندق التوحید د هغې نه اخوا سړک دی هغه سړک به ورپار کې بیا بل سړک دی بیا به هغه ورپار کې نو دغلته چې کوم دی بیا دې لاسته باقاعده هغه دغه هلته ورته سرکاري ګاډي ولاړي سره غوندې ګاډي د هغوی سرکاري لکه زموږ په دې وطن کې جي ټي ایس چې پخوا وې هغه ګاډي ولاړي نو په دې باندې سړک راوسته په دغه مقبره باندې سړک راوسته نو چې څنګه سړک هغه ځای کې کودایي شروع کړله نو د ماشومانو د ژړا د چغو اوازونه شروع شو د چغو په چغو لکه ماشومان چې په چغو باندې ژاړي نو خلکو کار بس کړ چې خلکو کار بس کړ نو بیا چې کوم دی نو جړاګانې غلې شوې دوی چې بیا کار شروع نو بیا رالل په سودیس صاحب پسې دا د 2005 خبره ده چې سودیس صاحب پسې رالل نو هغه ته چې کوم دی نو ووایي چې داسې واقعیت دي نو هغه ټول علما را جمع کړل دلته رال نو مراقبه وکړه چې مراقبه وکړه ویل لکه دا ماشومان دا بې ګناه خښې شوي دي دوی په دې طرف باندې نه غواړي چې زموږ د پاسه د سړک تیر شي نو هغه سړک چې هغه دې ته راوستی دی هغه دونه اوسپنې پکې دي هغه یې واپس کټ کړي دي او سړک یې داسې سیده نه بچ کړی داسې تاو کړی ده داسې د مقبرې نه غیر چاپیره چې کوم دی نو سړک راوستی دی او هغه مقبره بنده ده په خبره باندې پوه شوې هغې باندې دننه ورته اوس څوک ورتلی هم نشي د جنګلې البته چې بره وخیږي هغه سړک ته وخیږي نو مقبره به لاندې جوړه کې ښکاري به درته اوس قبرونه پکې ښکاري نه اواره ده هسې ټوپکې پکې ښکاري خو قبرونه پکې ښکاري نه ټول او هلته خو هسې عام قبرونه د سنت مطابقي واړه قبرونه دنکړي نه بس د ځمکې نه دوره اوچتي خبره پوه شوې او زیات نه زیات په هغه سر کې یو دونه کاڼه یې ښودلي او دې سر کې به دونه کاڼه یې ښودلي مونږ خو سنگ مرمر جوړوو څه کوو دا مونږ چې په قبرونو باندې څونه خرچونه کوو دا حرام دي بدعت دی په خبره باندې پوه شوې دا ناروا دي دغې ته چا بدعت ونه وي خو که یاره مونږ مناظره وایسته بدعتیان شو او یا مو چې کوم دی نو په رمضان لا راغلی نه دی د قرآن درس هم پکې ونه کړ نو مونږ څه شو بدعتیان خیال هغې ته څوک بدعتیان نه وي ډولکو والا ته څوک بدعتیان نه وي اجراګانو ته څوک بدعتیان نه وي دا چې ټول مال د دنیا وخوړ د پاکستان هغې ته چا بدعتیانو نه وي دا جنکۍ چې ګډېږي دې ته چا بدعتیانو نه وي په دې ودونو کې چې دا په ډمانو باندې روپۍ شیندي دې ته چا بدعتیانو نه وي که وایي ورته هلکه وایي ورته نه وایي ورته هغې کې خو ته شی میلاویږي هغې که ته روپۍ میلاویږي هغه ته بدعتي نه وایي خو بدعتي تا ته وایي بدعتي تا ته وایي ډېره ښه کوي چې درته وایي نرشه نو دې ته سیا سوچ وکړه وعدن پسې خبره لاړه که نه وعدن
واذا الموءودة سئلت. الله اکبر. دا به کوم وخت دی؟ دا به کوم وخت دی د قیامت؟ واذا الموءودة سئلت، چې د دغې خښو جینکو نه به تپوس وکړي بأي ذنب قتلت، دا په کومه ګناه باندې قتل کړی شوي دي. نو چې چا قتل کړي نو رانیسي بیا نو مږي بیا که نه بیا مږي. الله اکبر کبیره. سړی راغی ما ته وی تعویض راله وکړه لور مې شوې. نو ما وی مبارک شه. وی نه چې لور مې شوې. نو خو مې د لور مبارکي در کوم. پښتنو کې بالکل هغه د مشرکانو هغه خوی پروت دی، د مشرکانو خوی پکې پروت دی. نو ما ورته وی چې خدای پاک د دې لور په ځای باندې ستا د دې ښځې د خېټې نه چې کوم دی نو شرمخ پیدا کړی وي، نو بیا به دې څه کړی وي؟ یا یې دله دا ښځه شلولی وي ایسته مړه وی. شکر وباسه خدای دې غر که د خدای رحمت دې کور ته راغی. ښځه دې جکه جوړه برابر ده خبره باندې پوه شې. ښځه دې مړه نه شوه ونه شلېده او ته په مبارکۍ باندې خفه کېږي. تا مې تعویض له سره وړي خو ته په دې مورې ولغلی شه ایسته تې ختم یې کړه که نه لا تعویض له بیا لوړي پوه شي مطلب باندې. نو چې زه دا خبرې چاته وکړم زه مال چا شکرانه رانه کړه. زهیر وایي دا عجیب وایي شکرانه نه چې تا د مرۍ نه ونیسي وایي خو ته د بېعزته کوې. نو بیا بېعزته کوم نه خو خبره غلطه کوي. ما کله بېعزته کړې خو سمه خبره ورته وکړمه هغه د هغوی دپاره بېعزتي ښکاري چې تا ما ته ولې د ښځې د لور مبارکي وکړه. تا ما ته ولې د لور مبارکي ما خوار شي. دا دوه مبارکۍ دي. یو دا چې ښځه د خدای د مرګه بچ کړې ده او بل د شلېدو نه بچ شوي. دا اپریشن له کوي که نه کوي؟ په دغه ځای خو راوتل ګران دي که نه هغه ورته چې کوم ځای نه کولا وکړي دا پرېږده پوه شي مطلب باندې. ښه جي وعد ضربه یضربو باندې ښه او سمعه باندې دا وئبه یو ابو وئبه یو ابو دا غصه کېدل لفظي ما غضبناک شدن یأسن دا په ضربه سمعه او حسبه دواړو باندې قیاس دی. یأسا یأسو یأسن نا امیدی ته ویلی کېږي او یأسا یأسو دا په سمع حسبه باندې قیاس دی. یأسن دأون فعل په وزن باندې دأون فعل په وزن باندې دا د اوخان چې په دې څه شي ګرځي او میده کوي د هغې هغه جماعت ته ویلی کېږي. دأون دا فتح دعا دعوه یدعو دی دعا یدعا پکې ویلی کېږي. او نسواره باندې چې قیاس دی لکه سعا یسعو نسواره باندې دا قیاس دی په معنا د غمجن کېدلو باندې ښه. او په ضربه باندې سعا یسعیم راغلی دی همدقه لفظ دی خو باب بدل دی. رعا فتحه باندې او ضربه باندې قیاس دی. دا محموز العین ناقص یای دی. رعا یرعیو دی نو دا په فتحه قیاس دی ښه. او په ضربه چې قیاسي لکه سوآ یسعی په سواد سره ښه سوآ یسعی سویون دا چې کله دا بانګیټی نه دی بانګیټی مطلب دا چې لا ظلمی شوی نه دی خو چې کله ظلمی شو او د په اول ځل بانګ وکړو نو دغې ته چې کوم دی سوآ یسعی وایي ښه سوآ یسعی ورته ویلی کېږي. دا د هغه د بلوغ علامه چې دی چې کوم دی بانګونه شروع کړي ښه پوه شوې. وبئن دا بل مثال شو. مثال واوي محموز اللام دی. فکسا دا مطلب په فتحه باندې قیاس دی لکه وباء یو ولکه همدقه ټکی دی وباء یوبئ وبئن فعل په وزن باندې دا په معنا د هلاکت وغیره باندې مستعملیږي. او کرومه باندې قیاس دی لکه وضوء یوضوء وضاعتن تی نه راغلی دی. وضاعت چې کومه دی نو هغه روښانتیا
ته ویلی کېږي. وضو د دې نه مستعمل شوی دی. وضو چې وضو وي، وضو په ضمې د واو باندې، نو اودس کولو ته دا عمل نه لاس پیچ اینځې مخ اینځې، دې ته وضو وي. او وضو په فتحې د واو باندې چې راشي نو بیا هغه اوبو ته وایي چې په کومو اوبو باندې ته اودس کې. خبره باندې پوه شوې؟ نو هغې ته ویلی کېږي د اودس باقي مانده اوبه، باقي مانده اوبه د هغې نه څو ګوټه څکل، 3 ګوټه څکل دا سنت دي. په خبره باندې پوه شوې؟ بل ټکی څه ویلی ده که په سامعه چې قیاس دی لکه وثعه یوثعو په ثا سره، وثعه یوثعو دا لاس خپا دا سړی وشلیږي داسې په چاړه چاکو باندې ووهلی شي اکسیډنټو کې وغیره دې ته وایي شګافتنې ګوشت. او په سمعه چې قیاس دی لکه وتیه یوتئو، یوتی ویلی کېږي، وتیه یوتئو. ما تا ته ویلي زه به تا ته ټکی چې کوم دی اصل ویم، بیا پکې ځان له به قاعده جاري کې، نو هغه واو حذف شوي وتئه یوتئو ویلی کېږي. وطئن پایمال کول، د چا د پاسه داسې ختل، په سسیز باندې ختل، دې وتي ته چې د ښځه او خاوند جما کوي دغې ته هم وتي ویلی کېږي، ځکه چې سړی په ښځه باندې خیږي که نه، پایمال کوي که نه. په خبره باندې پوه شوې؟ ښه عرض باندې بوء دا فعل وزن دی، دا اجوف واوی او محموز اللام دی. نسوار با یبوء بوء په معنا د واپس کېدلو، په معنا چې کوم دی د رجوع کولو باندې خیال کې مرازي. او په سمعه چې قیاس دی لکه دا ایدا، اصل کې دویعه یدوؤ دی. څه دی؟ دویعه یدوؤ، دا ایدا او په معنا د بیمار کېدلو باندې، دا بیماری ته ویلی کېږي. دا څه ته ویلی کېږي؟ داء. لکل داء دواء الا الحرم، لکل داء دواء الا الحرم. د هرې بیماری علاج شته خو د بوډاوالي علاج نشته. دا بوډاوالی اصل کې بیماری ده نه، بوډاوالی بیماری ده نه، بس دا ضعف دی، دا خو حرم دی. کمزوري چې کومه دی نو راشي نو د لاسو خپو، د سترګو غوږونو، د ټولو اندامونو د هغې هغه قوتونه او طاقتونه چې کوم دی نو ختم شي. نو خلک وایي دا څه شی دی؟ دا لکل داء دواء الا الحرم. او د حدیث مبارک کې راغلی دی یو دانه ده هغې ته حبة السودا وایي. څه ورته وایي؟ حبة السودا ورته ویلی کېږي. او د حکیمانو په اصطلاح کې ورته کلونجي وایي. څه ورته وایي؟ کلونجي. د کلونجۍ متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الحبة السودا دواء لكل داء الا الصام، چې دا حبة السودا دواء لكل داء، دا د هرې بیماری علاج دی، الا الصام د مرګ نه دی، مرګ پې نه راګرځي او نوره بیماری پې راګرځي. او بیا که دا په شاتو کې استعمالوله نو د سینې دا امراض، د مرۍ دا امراض ورسره الله تعالی ښه کوي. هسې 2-4 دانې خولې ته واچوه، چقوی په خولې کې، تریخ غوندې نری معمولي تریخ، خو داسې تریخ خوند کوي چې هغه تریخ په بد نه لګي، لکه د مرچکي په شانتې نه ښه، د مرچکي په شانتې نه. 4-5 دانې سار مالې خولې ته اچوه، 4-5 دانې د دې دا به د حکیم نه اخلي، ګنې چا به د پیازو تخم خرڅ کړي. د دې او د پیازو تخم یو شانتې دی، د دې او د پیازو تخم دا یو شانتې دی. نو هسې نه چې ته نو دا به د حکیم د مردان ته به لاړ شي، برادر پنسار ته به ووایې یو پاو چې کوم دی ماله حبة السودا راکه، ماله کلونجي راکه. پوه شوې؟ که بیا وایه چې هلکه دا خو ما داسې میده کول یې ګران دي، نو هغه ته وایي دا راله میده که، نو هغه سره مشین دی غره 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 په هغې به یې میده کي. که بیا وایي داسې خوړل خو یې ګران دي، نو چې څومره هغه ده نو د هغې په نیمه سره شات راواخله او په هغې کې ګډ وډ که، نو سار ته یو چمچه خوره، ماسخوتن ته یو چمچه خوره، بلا مرضونه او بیمارۍ به دې ښه شي. دا اسان علاجونه مونږ کوو نو مونږ زر پیناډال واچوو. خبره پوه شوې؟ ګنې په دې کې په طب نبوي په دې کې ډېر لوی تفصیل لیکلی دی، ډېر لوی چې کوم دی نو وضاحت په دې کې کړی دی. په خبره پوه شوې؟
مونږ اصل کې خانداني حکیمان یو. خبره پوه شوې؟ پخوا به دا علما ټول حکما وو. زما والد صاحب سره رحمه الله سره دونه اعلی نسخې دي وې. خبره پوه شوې؟ د دې عرق النسا یو داسې مجربه نسخه ده چې چا استعمال کړي بیا واپس چې کوم دی نو هغه باندې تکلیف نه دی راغلی. عرق النسا پېژنئ؟ عرق النسا رګ خراب شي په دې خپه کې نو هغه درد کوي ډېر زیات. دا نسا د نسیان نه دی. معنا دا چې داسې درد دی چې هر څه به دنه هیر کړي، هر تکلیف به دې هیر شي. خلقو ته عرق النسا وایي. عرق النسا وایي. هلکه وایي دا ولې راځي؟ وایي دی چې ښځې سره لوبه کوي نو په دې ګس په یو طرف باندې ملاس دی نو په دې ملاس ته باندې چې کوم دی نو ډېر چق کوي. په خبره پوه شي؟ دا نه دی، دا عرق النسا دی. عرق النسا دی یعنی داسې درد رګ چې هغه ستانه نور د بدن دردونه هیر کي. څه په شرنګ یې ورغلي؟ ښه کوم ځای مې ته وې؟ ما ته هم څه پته نشته دی. خو دا دغه پکې را داون دا آیا داو ښه نو بیماري ده، الله یې راولي، الله یې لرې کوي. شیء دا اجوف یایی او محموز اللام دی. ضربه و سمعه و کرومه بانی. ضربه بانی چې قیاس شي جاء یجیء مجیئتن دا تینا مصدر مستعمل شوی دی، راتللو ته ویلی کېږي. پس سمعه چې قیاس شي لکه ساء یساء دا سیئه یسیئو دی. سیئون گناه ته ویلی کېږي، بد کول. او کرومه باندې چې قیاس دی لکه هیوء یهیؤ هیئتن شکل جوړېدلو ته چې کوم دی نو ویلی کېږي. ښه او یون دا محموز الفا او لفیف مقرون دی. نو اوا یأوی ضربه باندې باب قیاس دی. اوا یأویو اوا یأوی چاته پناه ورکول. او یون چاته پناه یا په خپله پناه حاصلول. او وأیون چې کوم دی دا ورپسې دی دا لفیف مفروق او محموز العین دی. ضربه باندې باب قیاس دی. وأیون چا سره وعده کول. وأیون وعده کول. ابن چې کوم دی محموز الفا او مضاعف دی نو نصوره باندې باب قیاس دی. اب یؤب ابن دا په معنا ده کلک اراده کول، عزم کول په معنا باندې. ضربه باندې قیاس دی لهم دقه باب دی لکه ان یئن دا په سمعم دا باب راغلی دی. ان یئن انین چې راغلی انین چې کوم دی نو داسې جړه چې د خولې نه پکې نری غوندې اواز وځي دغې ته چې کوم دی انین ویلی کېږي. ښه سمعه باندې لکه الیلا یعللو الله یعلو الیلا یعللو د خوشبویی دا یعنی یو خوشبویی وي مشک وي یا څه د هغې خوشبویي خورېدل غیر چاپېره خوشبویي خورېدل بوی د مشکو بوی ته ویلی کېږي. ودن سمعه باندې قیاس دی. ود یود ودیده یوددو ودیده بیا پکې ادغام شوی. ود یود ودن ودن هم ته مصدر راغلی. وادن اسم فاعل ته راغلی دی. ودود هم د دې نه راغلی مبالغې صیغه صفت مشبه دی مودود ته راغلی دی. سمعه یمن سمعه باندې قیاس دی. اصل کې دی یمیمه یا یممو نو یمو دا مثال یایی او ما دغه دی مضاعف دی. ښه یم چې کوم دی نو هغه سیلابي چې کوم دی نو هغه اوبو ته ویلی کېږي. ښه بهرحال بل ټکی دی طوعا تکأ وهوها توهوها. طوعا دا رباعي دی او مضاعف دی. څه دی؟ هم دقه مثال دی. طوعا په معنا د سر کته کولو باندې سرنګون کېدل
سر ښکته کول دا په معنا باندې مستعملیږي ښه طأطأ رأسه ملا سر ښکته که تکأکأ تکأکأ یتکأکأ تکأکؤا چا باندې را جمع کېدل خیال کړه تکأکأ یتکأکأ تکأکؤا تلفظ مشکل دی لکه چې حمزتین هم پکې راغلي دي او ورسره چې کوم دی نو دا مضاعف هم دی او رباعي مزید هم دی رباعي مزید هم دی تکأکأ یتکأکأ تکأکؤا وی د عراق ته چې کوم دی نو یو سړی تللی نو هغه بیمار شو بېهوشه غوندې شرا پرېوت نو خلکو ته راجمع شو ډېر چاپېره ته ودرېدل چې د سره وڅه لاس پې ولمږل نو دا خلک یې ډېر ولیدل نو ده ورته وی چې تکأکأتم علی کتکأکم علی ذی جنة افرنقعوا عنی که تا چېرته په خوب کې مختصر المانی ووي نو دا به دله پکې راشي په خوب کې څه ووي مختصر المانی دی ووي دې کې تنافر دی په دې حروفو کې دې کې څه دی تعقید او تنافر دا چې کوم دی نو پکې موجود دی دا په علم بیان کې بدله راځي په مختصر المانی کې ښه دا مختصر المانی د کتاب نوم دی وی تکأکأتم علی را جمع شوي یئ تاسو په ما باندې کتکأکم علی ذی جنة په شان د را جمع کېدلو ستاسو په پیریاني باندې علی ذی جنة په پیریاني افرنقعوا عني جدا شئ زمانه نو خلکو چغې کړې وی هلکه پیریان پرې راغلي خو د هندوستان دي هندي وی فارسي او عربي ولا نه ورځي په هغه پیریان نه خو هغه الفاظ داسې استعمال کړه او هغه چې کومه دی نو هندي نه ویله عربي ویله خو تنافر او تعقید په حروفو کې چې کوم دی نو موجودو نو خلک یې وزغلول ښه وهوها توهوها دا سپی چې غاپي وهوها یوهوه وهوهتن او توهوها بیا د هغې رباعي مزید دی دا معتل هم دی او څه شی دی هلکه مضاعف هم دی دا سپی چې غاپي او په دې غپا کې چې کوم دی ډېره جزعه فزعه کوي او کله دونه په زور باندې وغاپي چې وروستو یو دسم مات شي او دسم مات شي باد هم ترې لاړ شي او دی غاپي او دا اواز هم پکې کله اوږد کي نو دا جزعه فزعه چې په دې غپا کې ډېره کوي دې ته توهوه ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي توهوه ورته ویلی کېږي بدان کې واو را وفق ضمه و اخطئ خوانند پوه شه چې واو ته موافق د ضمې او د هغې خور ویلی کېږي اختم مناسب ته وي و یا را وفق کسره و اخطئ او یې ته چې کوم دی موافق د کسرې او د هغې خور وي و الف را وفق فتحه او الف ته موافق د فتحې و اخطئ اینه مناسب یې ورته ویلي د درې واړو کې د واو او کسرې او یې ته د ضمې کسرې او فتحې ته دې ته موافق د واو ویلي داسې ورته نه دي ویلي چې دا واو چې کوم دی دا د دوو ضمو نه جوړ دی موافق ټکی ورته ویلی دی و خجی و هر سیره حرف مد و لین گوین درې واړو ته حرف مد او حرف لین هم وایي حرف مد مطلقا هم ورته وایي او البته د درې واړو په دې مد او لین ویلو کې فرق هم شته دی په تعریف کې چې حرف مد هغې ته وایي چې حرف علت ساکین وي او ما قبل ترې چې کومه دی د جنس حرکت راغلی خبره پوه شوې نو هغه کله زاید وي کله اصلي وي مده زایده ورته وایي او حرف لین مطلق حرف علت ساکن ته ویلی کېږي چې ما قبل ترې مفتوح چې ما قبل ته د جنس حرکتي نو هغې ته حرف مد وایي او چې ما قبل ته نه چې کوم دی نو مفتوحي نو هغې ته حرف لین چې کوم دی ویلی کېږي اطلاق کله د یو په بل باندې ګورې کېږي اطلاق کله د یو په بل باندې کېږي مطلق حرف علت وایي لکه دلته حرف لین راغلی دی مد وایي نو دلته حرف علت راغلی دی
یا کله ورته لین وي کله ورته مد وي ښه. و تخفیف لفظ بر چند وجاس، تخفیف د لفظ په څو قسمونو باندې دی. لفظ کې به تخفیف کې اسکان، یو اسکان دی، اسکن یسکنو، اسکان باب افعال دی، تبع ساکن کې. د دې مطلب دا دی چې د مخکې نه به ساکن نه وي، دا وپکې تکې. اوس اسکان څه ته وایي؟ قطع حرکت از حرف نه، از حرف قطع کول د حرکت دی د حرف نه، بنقل په نقل کول سره ما قبل ته، یا به اسقاط یا په ساقطولو سره. په ما قبل ته نقل کې لکه یقولو، نو د واو نه د حرکت قاف ته نقل یقولو دی وي، یا په اسقاط سره لکه یرمیو، یدعو، د واو نه د حرکت درک. په دې خو پوهېږي که نه؟ ګران ټکي نه دي ښه، بار بار تیر شو. و تحریک، دویم ټکی تحریک دی، متحرک کول، حرکت د عدن یکی از دو ساکن را حرکت ورکول دی. یو د دو ساکنه په یو ځای کې جمع شو، یو ته چې کوم دی نو هغه ته حرکت ورکي. لم یکن الذین، لم یکن کې دا نون ساکن دی، او الذین کې لام ساکن دی، ځکه د الذین هغه الف ابه په درج کې ساقطیږي وصلی دی، نو د دوه ساکنه جمع شو، یو نون یو لام حذف کولی ته نه نشي، نو د اول به حرکت د کسرې ورکې. لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین. دا بله طریقه. درېیمه طریقه وحذف انداختنی حرف، حذف کول. قولنا، څه قولنا کې و متحرک ما قبل مفتوح په الف بدل شو، نو الف او لام ساکن جمع شو، الف د حذف قلنا شو. و زیادت او کله زیادت څلورم صورت د تخفیف دی. نحو انت دو حمزه جمع شوي، نو دا تعالی مخکې بل کتاب کې مراله چې د هغې په وسط کې چې کوم دی نو ته یو الف راوړی شي چې د دوو حمزو پرله پسې ذکر کول دا ثقیل دي، او د هغې په منځ کې چې حرف مده راشي نو هغه تخفیف پیدا کړي. و ابدال، آوردن حرف یا حرکت، راوړل د حرف یا د حرکت دی، بجای حرف یا حرکت، په ځای د حرف یا د حرکت باندې. ابدال دا حرف په خپل ځای وي خو بدل به یې کې په بل مولا، لکه قواله و په خپل ځای دی، قاعده ورته متوجه شوه. و متحرک ما قبل مفتوح په الف بنو قاله شو. بیعه یې متحرک ما قبل مفتوح، دې ته ابدال وایي، دې ته څه وایي؟ ابدال ویلی کېږي ښه. و ادغام او بل چې کوم دی نو ادغام دی، شپږم د تخفیف دپاره. ادغم یدغم ادغام باب افعال دی د کوفیانو په نسبت باندې، او د بسترانو په نسبت باندې اتغام یتغم اتغام باب افتعال دی، تی په دال باندې بدل شوی، ادغام ویلی کېږي. تخفیف دپاره یو دال حذف کې ادغام ویلی کېږي. ادغام څه مطلب؟ پیچیدن یکی از دو حرف در دیگر دو همجنس، داخلول پیچیدن، پیچیدن څه داخلول د یو د دوو همجنسو دي په بل کې، یو کې مدغم کې بل کې نو پیچیدن دقې ته ویلی کېږي. لکه مدده نو مده پکې ووی. و قلب او بل قلب، دې قلب ته قلب مکانی موږ وایو، دې قلب ته څه وایو؟ قلب مکانی، یعنی تقدیم و تاخیر، مخکې کول رستو کول. تقدیم لکه په قووسن کې تقصون وی، په قووسن کې قصو. او د قلب لپاره بېشماره مثالونه تعالی به انشاءالله په دغه کې چې کومه دی نو راشي په دې شافیه کې به یو شل دوه ورځې مخکې په شافیه کې به دا خبره انشاءالله راشي. خبره پوه شي. او بیا درته علامیم خولی دي چې ویعرف القلب باصله وغیره وغیره. ویلي که نه ویلي؟ که نه نو یې را به شي ښه، که نه کال نه به که خیل راشي ته چې بیا بل ته پړاوې ما پسې رانشي ګنې پوستکی به دې وباسم. یعنی تقدیم و تاخیر، تقدیم و تاخیر، وړاندې کول او رستو کول. و بین بین او بل بین بین دی اتم د تخفیف دپاره. بین بین څه ته وایي؟ لکه بین بین نه دا او نه هغه، نه دا نه هغه، بین بین خو دې ته وایي نو مطلب پوه شي. مضاف د بین بین ای خواندن حمزه، لوستل د حمزه دي، درمیان حمزه په مابین د مخرج د حمزه کې، په مابین د حمزه کې یعنی په مابین د مخرج د حمزه کې، و میان حرفې کې او په منځ د هغه حرف کې وفق حرکت حمزه چې هغه موافق د حرکت د حمزه وي، یا ما قبل حمزه یا د ما قبل د حمزه وي. خیال کراله دا دی لفظ دی عمل ته بین بین وي، دی قاعدې ته د تخفیف څه وي؟ بین بین وي. دې ته تسهیل هم وي. دا بین بین بیا په دوه قسمه باندې
یا دا تسهیل په دوه قسمه باندې دی. یو ته چې کوم دی بین بین قریب وي او یو ته بین بین مشهور وي او یو ته تسهیل قریب او تسهیل مشهور وي. تسهیل قریب تسهیل مشهور دا دې ته ویل کېږي چې ادا کول د حمزه دي په مابین د مخرج د حمزه او په مابین د مخرج د هغه حرف کې چې د چانه حرکت د حمزه دی. دا حرکت د حمزه د چا سره تعلق ساتي، د چا سره نسبت ساتي، د چا سره مناسبت ساتي. لکه مثال وی سأله، په دې حمزه باندې یو د حمزه خپل مخرج دی او یو په دې حمزه فتحه ده، د دې فتحې مناسبت د چا سره دی؟ تا ته هغلته ووې چې فتحه را اوښتې الف فتحې ته اوښت او مناسب د الف ویلی کېږي. نو د الف او د حمزې په دې منځ کې دا سأله لفظ ادا کې. نو دې ته بین بین قریب هم وایي، بین بین مشهور هم ورته وایي او تسهیل هم ورته ویلی کېږي. او چې بیا دا تعریف ورخوا کې چې ادا کول د حمزه دي په مابین د مخرج د حمزه او په مابین د مخرج د هغه حرف کې چې د چانه حرکت د ما قبل د حمزه دی، د چانه حرکت د ما قبل د حمزه دی. نو دغه بین بین بعید دی. ما قبل د حمزې د حرکت لحاظ به نه ساتي. کله کله په یو لفظ کې بین بین قریب او بعید دواړه هم یوي، لکه سأله. کله و بدلی لکه سائمه، لکه سائمه یا سؤلا، دا اوس بدل دي. بین بین بعید او بین بین قریب کې فرق دی. نو که ما قبل باندې حرکت د ضمیو نو دا حمزه به ادا کوي په مابین د حمزې او د واو کې، ځکه د واو مناسبت د چا سره دی؟ د ضمې مناسبت د چا سره دی؟ د واو سره. نو د واو او د حمزې په دې منځ کې بیا ادا کوي. ښه، دلته به تعریف یاد کړئ او مثال به ولیکئ. مثال به ځان تعریف او مثال. اوس که بیا د خوله کږه وږه کوله او وازه وازه دې کوله نو لاړ به شي یو قاري صاحب ته به کښېني، په خبره باندې پوه شوې، نو هغه به دې په دې خبره باندې پوهیږي. ښه، اما اعلال و تعلیل، هر چې اعلال او تعلیل دی تخفیف حرف علت را است، دا تخفیف د حرف علت دی. اعلال اعل يعل اعلال، دا د عل يعل علتا ماخوذ دی. اعلال باب افعال مصدر دی. او تعلیل دا د عل يعل علتا ماخوذ دی. او دا د باب تفعیل مصدر دی. علل يعلل تعلیل، دا اعلال مرتوی تعلیل مرتوی. هر قسم تصرف چې ته په حرف علت کې هر قسم تصرف کاغه ته ساکن کې، کاغه بدله، کاغه قلب مکانی کې، نو دې ټول ته اعلال ویل کېږي، دې ټول ته تعلیل ویل کېږي. علت علیل ما یوجد فی العله، چې هغه څوک چې پای کې علت موجود دي. چې اعلال دي که نو اعلال معنا دا ده چې ازلت عنه علت، ما ته علت لرک، علت مې ته نه لرک. خلک وایي حمزه په دې کې د پاره د سلب الماخذ ده، سلب نه. نو دا باب دا متعدی شو، مخکې متعدی نه و، اوس څه شو؟ متعدی شو. نو اعلال او تعلیل دواړه. که تعلیل چا ووي نو جګړه ورسره مه کوه، بیا تعلیل هم ټیک دی، په خبره پوه شوې. او که اعلال چا ووي هم چې کوم دی نو خبره ټیک ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.